أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سورة حج مخی آیتونو کی مختصر رکوع کہ اللہ رب العزت مومنان جنت تا داخلی با داسی جنت تے چې پاغی کی نهرون پکی دی دیتا و پکی بنگڑی او باوگان کنگن دا پلاسکولکی یا چولکی گی بوتا د سرو زروبی ملغلری بی پکی لباس د دی چی ناغب د ریخموی تذکرہ شوه چې دنیا کې دا دو سیزونه د سړی د پاره د نارینه د پاره د دې استعمال جایز نه دی. دا جنت ته چې تللی نو دا په څه وجه باندې تللی؟ انسانان خو ډېر شي دي، دا انسان د انسانیت په وجه باندې بځي کنا سبل څه وجه ده د هغې په وجه به جنت ته ځي. نو الله رب العزت وایي وهدوا الی الطیب من القول، دی ته پاکه خبره پاکه کلمه هغه خو دې شوه هغه ورته نصیب شوې وه، دی ته نیغه لار د الله د هغه ذات چې استایلی شوی دی د هغه لار ورته ښودی شوې وه، دی په هغې باندې روان شوي وو نو دی جنت ته ورسېدو. نور خلک چې هغې دغه لار پرېښودې ده نو هغې لاړل بل طرف ته. بیا تذکره د کافرو هم کوي، هغه کسان چې کفر یې کړلی او خلک هم منع کوي د الله د لارې نه د مسجد حرام نه. مسجد حرام خو داسې ځای دی چې هغه د ټولو خلکو د پاره موږ یو شان ګرځول دی، که مسافر دی او که مقیم دی. خو که څوک پکې زیاتې کوي، ګناه کول پکې غواړي، ظلم کول پکې غواړي، الحاد پکې غواړي، نو د هغې به والا موږ دردناکه سزا ورکوو. بیت الله مخ کې جوړ شوی و، په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اولنی کور و. ځکه ورپسې رستو یو ټکی راځي بیت العتیق، پخوانی کور. اگرچې معنی بل هم ده عتیق آزاد کور. ابراهیم علیہ السلام دا بیت الله بیا جوړ کو، منځ کې دا وران شوی و، نړېدلی و. د دې هغه بنیادونه پټ شوي وو. عربو کې عام طور باندې شګه هم ډېره زیاته وي. سړی چې ګوري بعضې ځایونه داسې دي چې شګه ده یو ځای کې ډېرکی پروت دی، نو چې لږ وخت وروسته ګورې هغه ډېری به هلته کې نه بل ځای کې به وي، ډېری به دې ځای نه تللی هلته کې بل ځای کې به پروت وي. بعضې علاقې داسې دي نو هغې کې چې کوم زیات وي پکې دا کار، نو هلته پکې لیکلي ورته چې دا د شګو ځای دی، ګوره دې ځای نه به ځان ساتئ. کله کله پکې داسې شي
دغه سیلې پکې راځي نو خلکو ته نقصان هم رسوي. کله یو سړی تللی هلته کې نو هغه سیلۍ پې شروع شوه، هغه شګې یې راوړه په هغه باندې ډیره یې کړه، سړی پکې پټ کړو، پته یې نه لګي بیا. نو په دغه ځای کې د هغې نه به ځان ساتئ، لیکلي هلته کې. نو هغه کله چې بالکل آبادي نه وه نو دې کې هم دا چل شوی و، خاورې او شګې دا راتلې او هغه د کعبې هغه بنیادونه پټ شو. بعضې وایي د طوفان نوح چې و په هغې کې دا کعبه کومه چې وا دا ورانه شوه. بیا ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام نه وروستو ابراهیم علیه السلام جو غټو پیغمبرانو کې، جلیل القدر پیغمبرانو کې، اولو العظم پیغمبرانو کې ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام راغی او دلته کې آباد شو او بیا یې دا بیت الله هم آباد کو. واقعه دا عام مشهوره ده، مخکې څه خبره تېره شوې هم وه. ابراهیم علیه السلام خپل اولاد، خپل بچی او یوه بیبي هغه راوسته او دلته کې آباد کړو. کله چې هغه لوی شو نو بیا یې بیت الله جوړ کړو. سورت بقره کې د هغې تذکره را تېره شوې وه. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله هغه بنیادونه یې بیا راوچت کړو، آبادۍ ته یې خبره ورسوله، آبادي وکړه پې. ابراهیم علیه السلام په دور کې چې کومه وه نو هغه ټوله کړې وه. بیا وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امین او صادق ویلی کېده، هغه دور کې بیت الله بیا یې آبادي کوله د مشرکینو. نو دی ویله که چنده را جمع کوي چې موږ بیت الله جوړ کړو، کعبه جوړه کړو، خو پیسې ګوره بالکل کړنګېدلي حلالې پکار دي، چې بالکل حلالې د حرام پکې شایبه نه وي، داسې حلالې پیسې پکار دي. هغه چې کومې پیسې را جمع کړې نو هغې باندې د ټولې آبادي نه شوه کېدی. نو لږ ځای پکې بهر یې پاتې کړو، هغې ته حتیم وایي. نو څه ځای هغه کعبه جوړه شوه، اوس چې کومه ده دا هم هغه طریقې باندې ده، او حتیم پکې بهر پاتې شو. دا د هغې وجې نه. بیا وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و، آخري فتح مکې نه وروستو دور دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عایشه رضی الله تعالی عنها ته چې ستا دا قوم نوي نوي مسلمانان شوي دي، کنې زما دا زړه غواړي چې دا کعبه ونړوم او د دې اثرې نو تعمیر وکم. هغه تعمیر چې کوم ابراهیم علیه السلام په کم بنیاد باندې کړو هغې بنیادونو باندې وکم. په دې کې دا دروازه چې ده نو ډېره اوچته ده، دنګ سړی چې ولاړي نو هغې لاندې درشلي ته رسي، چې لاس اوچت کي نو لاندې درشلي ته لاس رسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما زړه دا غواړي چې دا کعبه غټه کم، حتیم پکې شامل کم، 2 دروازې وله جوړې کم او دروازې ځمکې ته رانږدې کم. لیکن دا خلک به بیا وایي چې دا یې څه کفر وکړو. ځکه خلک داسې نوي نوي خلک یې دا ګورې، بعضې خلک پکې بیا وایي دا یې څه ناروا وکړو، کار به جایز وي، لیکن هغه هلته کې د مسلې نه خبر نه دی. نو
کله کله پکې داسې سړی نوی سړی چې راغلی د هغه په مخ کې دا کار وشي وایي زه دا مسلماني قبلومه نه ځه پاتې ده ته دا مسلماني ستا شوه. بیا وروستو د زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه په دې طریقې باندې بیت الله جوړ کو. وروستو بیا حجاج ابن یوسف چې راغی هغه دا زمانه د خوښه بیا یې ورانه کړه بیا یې جوړه کړه دغسې کومه چې وس ده. حجاج ابن یوسف چې لاړ نو وروستو چې کوم بادشاه راغی هغه وی چې دا نړوم بیا یا جوړوم مخکینی په شان جوړوم کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی هغه شانتي جوړوم. علما د هغه وخت پسې راجمع شو او علما سره هغوی به مشوره هم کوله. هغوی ته وی دې نه کیلونه مه جوړوئ دا د لوبو شی نه دی. یو بادشاه به راځي جو هغه به یې ورانوي جو بل شان به یې جوړوي د هغه نه وروستو چې راځي هغه به یې ورانوي جو بل شان به یې جوړوي نو دې نه کیلونه ولې جوړوئ. بس په دقې کم حال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وه اوس چې څنګه دا حجاج ابن یوسف جوړه کړله بس دقه شانتي دي اوس نور اخوا ته پکې ګوتې مه وایي دقه شانتي پاتې شوه. حاتم پکې بهر دی نو کله چې حاتم سړی طواف کوي نو حاتم به په طواف کې راولي او کله چې مونځ کوي نو مونځ به یوازې حاتم طرف ته نه کوي بلکې کومه چې جوړه شوې کعبه ده دغې طرف ته مونځ کوي. چې کله سړی نږدې لري بیا خو طرف ته مونځ کوي. نو ابراهیم علیه السلام هغه بیت الله جوړ کو. الله رب العزت مخکې خبره هلته کې سورت بقره کې شوې وه وطهر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. دلته کې قائمین دي هلته کې عاکفین ویلو والطائفین طواف کوونکو دپاره للطائفین والعاکفین والرکع السجود دلته کې قائمین ویل پکې. نو دا به پاک ساتئ د شرک نه د پاک ساتئ دارنګې د کم چې ناروا کارونه دي د هغې نه به دا بیت الله کعبه مسجد حرام دا به پاک ساتئ دا ګندونه دې ته به نه راولئ. دارنګې ابراهیم علیه السلام ته یې ته اعلان وکړه هغه اعلان وکړو الله رب العزت خلکو ته خبره واوروله دې ته به راځئ. خلک روان دي هغه شان روان دي هر یو سړي په زړه کې چې مسلمان دی نو د هغه په زړه کې مینه محبت د بیت الله دی چې زه لاړې هلته کې ما طواف وکړی ما ولیدی ما حج وکړی. کله چې سړی لاړ شي نو په هغې باندې بیا سړی په ناسته باندې په کتو باندې په طوافونو باندې مړیږي نه. بعضې وخت کې یو خبره راځي سړي په زړه کې بیت الله کې یي چې اوس کور ته لاړی کمرې ته لاړی چې کمرې ته لاړ شي نو هغه ځینې وایي چې بیا لاړی کعبې ته بیت الله ته بیا لاړی. نو هر یو سړی دا شوق لري. الله رب العزت دې کې دا یو کشش پکې ښودی دی ابراهیم علیه السلام دعا کړوه هغه دعا الله قبوله کړله. نو تذکره د هغې کوي بیا بیت الله ته چې سړی لاړ شي هلته کې چې کوم کارونه وکړي نو د هغې نه بعضې سبقونه دي هغه سبق ته اخیستل غواړي. نو دلته کې 15 سبقونه دي د هغه ځای الله رب العزت دلته کې خبره کوي نه دې نه دغه سبق اخیستل غواړي او دا ثابت عمر په دې باندې تېرول غواړي. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا او کله چې ټکانه ورکړه موږ ابراهیم علیه السلام له زید بیت الله کې ځای وله ورکو بیت الله مسجد حرام سره خوا کې کوز یو کو بیت الله سره. نو کله چې هغه آبادي وکړه نو دا ورته ویلی شي الله تشرک بي شیئا چې شریک به نه جوړی زما سره هېڅ
خلک خبره کوي وایي لورې تا ته ویم انګورې ته اوره نو وایي ابراهیم علیه السلام ته خو اورئ ما او تا ته الله تشرک بی شیئا چې شریک به نه جوړی ما سره هېڅ که دلته کې ما او تا ته ویل وي ښه ما ته اوس وایي شرک مه کوه ما شرک کړلی ما ته وایي شرک مه کوه نو ما او تا خبره ګرانه وو الله وایي ابراهیم علیه السلام ته مې ویلي وو چې ته به هم شرک نه کوې نو دا ستا اولاد چې رستو راځي نور خلک راځي مسلمانان راځي ناغي به هم شرک به نه کوي دلته شرک غټ جرم دی مخکې ووې جهنم ته پې سړی ځي او دلته یې رستو بیا راځي چا چې شرک وکړو کانما خر من السما خبر راځي الله تشرک بی شیئا چې شریک به نه جوړی ما سره هېڅ وطهر بیتی للطائفین او پاک بساتې زما دا کور د پاره طواف کوونکو والقائمین او د پاره د قیام کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع د سجدو کوونکو یا د هغې عاکفین په شان معنا والقائمین هغه کسان چې هغه قیام کوي په دلته کې دلته پاتې کېږي اعتکاف کوي نو د هغې دپاره پاک ساتئ ولې دلته کې چې هغه عبادت د الله کوي رکوع به الله ته کوي سجده به الله ته کوي اعتکاف به الله دپاره کوي په دې کې به تاسو نور شیونه ایښودي خلک وروسته راغله هغوی پکې بوتان کېښودو واذن فی الناس او اعلان وکړه په دې خلکو کې بالحج د حج یاتو که رجالن چې راځي تا ته پیدل وعلی کل ضامرین او په هر نرو تیزو سورلو باندې یاتینا من کل فج عمیق چې راځي به د هر نرو لرو لارونه نرو جورو لرو لارونه غټو غټو لارونه خلک به ځي راځي نو لرې لرې نه خلک روان دي لار بیا جوړه شي دارنګې غرب په غرب کې خلکو لارې ویستلي یعنې جوړې شي غر باندې چې اوړي خلک وایي غر ډېر دنګ شنو په سر باندې لار دوی لیشهدوا منافع لهم دې دپاره چې دي حاضر شي خپلو فایدو ته چې کومې فایدې الله مقرر کړي د دې دپاره ویذکروا اسم الله فی ایام معلومات او یاد کړي نوم د الله په هغه ورځو شمارندو کې علی ما رزقهم من بهیمة الانعام په هغه څه باندې چې الله رزق ورکړی دی له د څاروو نه بهیمة الانعام مخکې تېر شي سورة انعام کې بهیمه او انعام دواړه یو شی دی بهیمه ورته هم وایي انعام ورته هم وایي بعضې وایي چې په ژبه باندې خوراک کوي ژبه شته خبرې به نشي کولی خوراک پې کوي انعام څاروي دي فکلوا منها نو خورئ د هغې نه کله چې دغه څاروی حلال کې یا حلالولی کېږي په څو ورځو کې لوی اختر اولنۍ ورځ دویم ورځ دریم ورځ دا درې ورځې حلالۍ کولی کېږي قربانیانې کولی کېږي فکلوا منها نو خورئ د هغې نه واطعموا البائس الفقیر او خوروئ په وږي بدحاله فقیر باندې غریب باندې نو په خپله هم خورئ نو په نور باندې هم وخوروئ خبره چې کله خلاصه شوه سړی اوس واپس راځي نو هغې نه مخکې ثم لیغزو تفسهم پکار دی چې لرې دي کې دا خلک خپل خیره نو خیری دو قسمه یو ظاهری دی نو یو باطینی دی نو ظاهری خیره دی کله چې حج وشي نو سرونه وخورای نوکونه کټ کوي ذاتي ویښته دي هغه لرې کوي ځان صفا کوي جامې واغوندئ ثم لیغزو تفسهم خپل پرانګه د توب دی دغه د لیونتوب کم حالت چې تاسو الله ته پکې ولاړ وي الله ته یو لبیک لبیک وي دغه دوه صادرې وي یو لنګ یو صادر سرتور سرخ پیال وخت په ولاړ وي الله ته دی لبیک لبیک وي نو دغه ګرد غمار د باندې لګېدلی وخت تېر شوی دی پکې ورځې پکې تېرې شي دي بعضې خلکو باندې خو بیا ډېر وخت تېر شي کله یو سړی حج افراد کوي نو هغه دپاره خو لږ وخي حج تمتع کوي نو هغه دپاره هم لږ وخي حج قران چې کوي نو د هغه دپاره بیا ډېر وخي کله کله په دې کې
لس ورځې شي کله زیات شي د حج قران کوي نو حج قران دای چې اول به را بشي نو طواف عمره به وکړي بیا به احرام نه کولاوي نو په دغه احرام کې به یې تر دې پورې چې ته قرباني وکې سرونه سر وخورئ د حج په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې نو هله بس سر به وخورئ او به لامبي او جامې بیا بدلې کړي دا ډېر وخت پکې تېرېږي ډېر وخت په دې احرام کې پاتې کېدل ډېر ګران دي د هغې ځان له بعضې څیزونه دي سهار درس کې دا څه مخکې ورځې خبرې تېرې شوې حج خبرې هغه تقریبا خلاصې شوې نو په هغې کې دا خبرې د حج دا بعضې د احرام بعضې پابندیانې ډېرې دي پابندیانې هغه د پابندۍ په حال کې پاتې کېدل ډېر ګران دي نو ثم لیغضوا تفثهم نو پکار دی چې لرې دی کې خپل خیري نو خیري دغه ظاهري خیري دي ظاهري پراګنده توب دی خپل ویښته ګډوډ دي بدن یې ټول خیرن شوی دی نو دغه ځان باندې صابون ووهئ ځان پاک کوي ځان نه دغه ویښته زیاتې لرې کوي نوکونه وغیره لرې کوي ولیوفوا نذورهم نو ثم لیغضوا تفثهم ځان نه به خیرې ګناهونه دې راوړي او دلته کې پاتې شو وس چې ځې نو د ګناهونو نه صفا به ځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې حج وکړو صحیح طریقې باندې اخلاص سره نو دی چې کله د حج نه واپس کیږي نو دی به داسې واپس کیږي لکه چې څنګه ماشومي لکه څنګه چې وړوکی نن پیدا شو هغه د ګناهونو نه پاک دی نو دغسې دی هم د ګناهونو نه پاک شوی دی اوس دی مخې ته خپل ځان بیا ګنده کوي نه ثم لیغضوا تفثهم پکار دی چې لرې کړي خپل خیري ګناهونه دي یا ګناهونه دي پرېږدي شرک یې کړلی د شرک نه یې توبه کړي د شرک خیرې دي د رسم و رواج خیرې دي د بدعاتو خیرې دي دا خیرې بس پاتې کا نورې مه کوه د خیرو نه نور قلار شه دا درس او سبق راکوي موږ له ولیوفوا نذورهم پکار دی چې پوره دی کې خپل نظر کم نظر یې کړلی کم منښت یې کړلی هغه دې پوره کړي نو نظر یې کړلی منښت یې کړلی د الله دپاره هغه پوره کوئ دارنګې یو نظر یو سړي دا کړلی دا خو موږ ویلي لا اله الا الله یو ویلي محمد رسول الله یو ویلي نو دا موږ الله سره دا لوث کړلی اقرار یو کړلی یا الله ستا خبره به منم ستا د پیغمبر په طریقو باندې به ژوند تېروم نو دا تا ویلي که نه دا لوث خپل پوره که نه دا به کله پوره کې نو د غم ته چې ګورې د خادۍ ته چې ګورې نه هغه به د پیغمبر د طریقې نه خلاف وي د الله د حکم نه به خلاف وي الله ولیوفوا نذورهم پکار دی پوره دی خپل نظر کم چې منل دا اول دی ویلې اقرار دی کړلی ځان باندې دی په خپله اقرار کړلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اوس پوره که د هغې د لاندې خپل ژوند تېروه د دغې کلمې تقاضې چې څومره دي پوره کوه ولیطوفوا بالبیت العتیق او پکار دی کوي چې طواف دی کوي د کور پخانی یا د کور آزاد یو غلامی یو آزادی نو دلته دا کور چې دی بیت الله دام آزاد دی ښه دا نه څوک به قبضو کې دا زما دی دې ته به تاسو نور به نه راځئ ښه دا د هر چا دپاره هر مسلمان دی ولیطوفوا بالبیت العتیق پکار دی چې طواف دی کوي د کور پخانی کور پخانه دی چې هغه اولنی چې کوم جوړ شوی دی په مقدس ځمکه باندې د هغه کور دی بیت الله مخکې صورت څلورمې پارې بالکل په اولنۍ صفحه باندې تېر شي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه اولنی کور چې د خلکو د فایدې دپاره ایښودی شوی دی په مقدس ځمکه باندې نه مکه ده ها کعبه ده ولیطوفوا بالبیت العتیق نو کو طواف بکې د دغه ځای بکې د بل ځای چې ته طواف ونه کې
داسې نه چې ته لاړ شي بیا د قبرونو نه طواف ونه کې، لاړ شي د بلې کوټې چېرته طواف کې، بل ځای کې چې د چا یو ځای جوړ کړی، کعبې جوړه کړي، د کعبې شکل یې جوړ کړی، نه ته بیا د هغې نه طواف ونه کې، نه بل ځای طواف به نه کې. زموږ فقهاو لیکلي کنز دی، د کنز شرح ده بحر الرائق ورته وایي، هغې کې لیکلي یخشى علیه الکفر، په هغه سړي باندې یره ده د کفر، څوک چې طواف کوي د قبر. بعضې خلک وایي لاړ شه قبر نه طواف وکړه، وچورله اوه چکرې تی وکړه، ووهه اوه پیرې تاو شه چې کار دې پوره شي، وایي اوه چکرې تی ووهه چې ښه دې کافر کي. هغوی دا خو د کفر خبره ده چې سړی د الله د کور نه سوا د بل ځای د بل کور یا د بل د قبر طواف کوي. ولیطوفوا بالبیت العتیق، ذالک دیته وایي ذالک خذ ذالک، دا واخله دې باندې عمل وکړه، دې باندې ځان پوه کړه. ومن يعظم حرمات الله، څوک چې تعظیم کوي د حرمتونو د الله، د عزتونو د الله، فهو خیر له عند ربه، نو دا غوره ده د پاره د رب په نزد. واحلت لكم الانعام، او جایز کړی شي دي ستاسو د پاره د څاروونه، الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نو ډډه کوئ د رجس نه، د پلیتۍ نه، هغه پلیتي چې هغه د بوتانو پلیتي ده، بوتانو پلیتۍ نه ځان ساتئ. بوتان دی که بت دی، صنم دی، که هغه حجر دی، که شجر دی، که قبر دی، هر شی چې دی، چا ځان له یو شی وسن جوړ کړلی، صنم یې جوړ کړلی، چابل ابل نو پکې لګیا دي صنم کوي. صنم وایي بت ته وایي، کله څه وایي کله څه وایي، څوک په شاعرۍ کې وایي، څوک دا ګڼ خلک لګیا دي. نو وصال صنم وایي اس میلاو نشو، نه الله میلا نو وصال صنم، الله میلاو نشو. او د صنم به دې څه ته وایي، نو څوک به چېرته ښکلي هلک ته به وایي یا به جینۍ ته وایي، څوک به څه ته وایي، څوک به څه ته وایي، صنم. نه الله میلاو شو نه صنم میلاو شو. او که دغه بل صنمي نه هغه هم صنم دی، هو هغه پسې د هغه بندګي ولې کوي، عبادت یې ولې کوي. چا صلیب په غاړه کې وځوړند کړلی هغې ته صنم وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو هذا وسن، وی دا وسن دی او بت دی. کله وی هذا صنم وکا. کل ما عبد من دون الله، هر هغه شی چې د هغه د الله نه سوا بندګي ولکولی کېږي نو هغه صنم دی. نو د هغې د پلیتۍ نه به ځان ساتې، د بوتانو د پلیتۍ نه، د شرک د پلیتۍ نه. هلته په درګاهونو باندې چا خوردې راوړلي ایښودې دي، نو داسې نه چې هغه وخوري، حرام شی وخوري، شرک وخوري او حرام دي. دغه حلوا پراټې دي که هر څه چې دي، که دغه دیګونه چا پخ کړلي دا حرام دي، دا چاته ونه خوري. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ځان به ساتئ د پلیتۍ نه، هغه پلیتي چې هغه د بوتانو پلیتي ده، د شرک پلیتي ده. خلک راځي دغه نذرانې شکرانې ورکوي د غیر الله په نوم باندې، دا چاته ونه خوري. دا یې څلورمه خبره وه. پنځمه خبره واجتنبوا قول الزور، او ځان به ساتئ ډډه به کوئ دا دروغ وینا نه، دروغ وینا به نه کوئ. دروغ وینا ډېرې خبرې دروغ چې خلک ورته دروغ وایي، هغې نه به ځان ساتې. غټ دروغ دا دی چې یو سړی د الله نه سوا بل ته را مدد شوی یا بابا را مدد شوی. کله وایي بابا اوري، بابا را مدد کېدی شي، او بابا خپل ځان سر ته نشي رسولی چې ژوندی و پاسېدی نه شو، د یوې ته راورسېږه زما کار وکړه. کله بغداد شاه امیران را مدد شه د بغداد شاه امیران، مال نیولې لمن ستا ده د بغداد شاه امیران، څوک څه وایي څوک څه وایي لګیا دي. شرک خبرې کوي، د دروغ خبرې کوي، دا دروغ دی، غټ دروغ دا دي.
وجتنبوا قول الزور. نور چې کوم ظاهري دروغ دي تا ته ښکاري هغه خو دي او دلته غټ دروغ پکې دا دي چې د الله نه سوا بل چاته سړی आवाज کوي دې نه به ځان ساتي. خبره پکې دغسې پوره کېږي دغه پوره ده او ترجمه به هم انشاءالله بیا وکړو سبا سره به وکړو. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. خلاص دا بس عباد الرحمن السلام من نفسنا ولم تغفر لنا بسم الله بسم الله